أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. دا سورة البقرہ دا آیت نمبر دے 261 دریم سپارہ دا او دا زمنگا درس نمبر 108 دے یوسل اتم نمبر درس دے. دا دی آیت نوالا تر دا 274 پوری دویم باب دے او پدے کې څلور مثالونه دي او 15 شرطونه دي د پاره د قبولیت د انفاق فی سبیل الله. چې تکم مال لګي د الله رب العالمین پلار کې د الله د رضا د پاره نو داغه د پاره 15 شرطونه دي. چې دا 15 شرطونه پکې نو دا به قبلیږي او کدا 15 شرطونو خیال ونه ساتل شو نو دا بیا د الله رب العالمین په دربار کې نه قبلیږي. په دې آیت نمبر 261 کې اول مثال دی د هغه چا د پاره چې خرج کوي په لار د الله تعالی کې. مطلب دا دی چې په جهاد کې مال خرج کولو باندې د 200 نه ثواب شروع کیږي او د زیات د پاره صحت نشته. او الله رب العالمین د دانی مثال بیان کړی دی ځکه د غلی پیدې ډیری او دغه شان د غلی پیدې عامي تمام زنده سرو ته د هغې پیده رسی. دغه شان د جهاد او د دعوت د جاری ساتلو پیدیم تمام خلکو ته شامل دی او داغي پیدې مجموعي هم دي. نو داغي مثال د وګي سره ورکه او انفرادي هم دي او مثال د جدا جدا دانو سره ورکه. دغه شان دانا دا پراټو کېدلو کې اوبو ته محتاج ای چربي زمکه ته محتاج ای. نو دغه شان انفاق د دې لپاره علم پکار دی چې په قرآن کریم او په سنت سره داغي تربیت کیږي. دغه شان داعی د طالب د علم داغي لپاره پکار دی چې داغه نه بیا لږ جماعت فایده واخلي او بیا غي په دنیا کې تقسیم شي او د هر یو نه دینی پیدې خوريږي د غیر انتها پورې چې داغي انتها نه وي. نو لاول کې یو کس هغه ته تیار کی یو جماعت تیار شي او بیا هغه جماعت هغه خور شي په دنیا کې هغه ډله خوره شي او بی انتها پیدې د هغې نه خلکو ته رسیږي. نو الله رب العالمین فرمایي مثل الذین مثال د هغه کسانو ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه ينفقون چې لګي اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې کمثل حبة پشان د مثال د یوې دانې دی. کمثل حبة پشان د مثال د یوې دانې دی او داسې دانه انبتت چې راټوکوي 7 سنابل داسې ووږي پی کل سنبلتن چوی په هر یو وږي کې 100 حبه 100 دانی په هر یو وږي کې 100 دانی. بیا والله یضاعف الله تعالی زیاتی لمن یشاء چا د پاره چې وغواړي الله د دینم زیاتی. نو الله رب العالمین وایي داسې مثال دی لکه 1 روپۍ چا ورکړله نو د دې حساب شروع شي د 200 نه او الله رب العالمین د دینم زیاتی چاله چې الله رب العالمین وغواړي. والله واسع علیم الله تعالی فراخی والا دی او ډیر ښه پوهه دی فراخي راوستون کې دی او په هر څه باندې الله رب العالمین پوهه دی. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله دا اوس آیت نمبر دی 262 او په دې آیات کې الله رب العالمین 2 سلبي شرطونه الله بیان کړل چې یو من بنئی او بل ازا تکلیف بنئی ځکه چې په دې دوانو کارونو سره اخلاص ته نقصان رسی
چې کله ته انفاق فی سبیل الله کې د الله رب العالمین د رضا دپاره مال لګې نو د من نه به ځان ساتي، د زباتنې نه او ازا د تکلیف نه به ځان ساتي، چاته به تکلیف نه رسي. ځکه په دې دواړو کارونو سره اخلاص ته نقصان رسي او اخلاص خو شرط دی، د عمل د قبلېدو دپاره اخلاص شرط دی. ګوره عمل چې د انسان قبلیږي د هغه دپاره یو څو شرطونه دي. یو شرط د عمل د قبلېدو دپاره دا دی چې انسان کې ایمانی، چې کله ایمان نشته دی نو تمام کارونه بیا هغه فضول دي، د هغې اجر و ثواب نه میلاویږي. علما ذکر کوي چې د دې ایمان مثال هغه د ایک دی او څومره اعمال چې دي نو د هغې مثال د صفر دی. نو که یو انسان اعمال کوي خو ایمان پکې نه وي نو مثال په طور باندې د صدقه ورکړله یو صفر ولګي، دغه شان بیا یې صدقه ورکړله بل صفر ولګي، مونځ یې وکړه صفر یې ولګي، بل یو عمل یې وکړه ښه کارونه یې کول صفرونه لګي. نو که ایک کرب صفرونه ولګي خو بیا هم صفر دی، هغه نه څه شی جوړیږي نه. خو که چېرته یو انسان کې ایمان شته دی او مسلمان شو نو د ایک ولګېده، اوس چې دی عمل کوي نو یو عمل چې وکړه صفر ولګېدو 10 جوړ شو دی، بیا بل عمل یې وکړه بل صفر ولګېدو نو 100 شو، بیا بل عمل یې وکړه بل صفر ولګېدو نو 1000 شو. داسې دا زیاتیږي چې څومره صفرونه اوس لګي نو دا به زیاتیږي. نو یو د عمل د قبلېدو دپاره شرط دا دی چې ایمان به وي. دویم د عمل د قبلېدو دپاره دا دی چې طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وي. که د پیغمبر طریقه نه وه هغه عمل د الله په دربار کې قبول نه دی. اگر چې انسان مسلمان دی خو پیغمبر طریقه نه اختیاروي، عمل کوي خو په خپله مرضی کوي، د پیغمبر په طریقه نه کوي، نو دغه عمل قابل قبول نه دی. او دریم شرط د عمل د قبلېدو دپاره دا دی چې اخلاص به وي، ریاکاري به نه وي، ځان ښودنه به نه وي. که چېرته ریاکاري و ځان ښودنه وه نو اگر چې یو مسلمان دی په طریقه د پیغمبر عمل کړی دی خو اخلاص پکې نشته دی نو د الله په دربار کې دا بیا قابل قبول نه دی. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې من به نه وي، زباتنه به نه وي او دارنګې تکلیف رسول به چاته نه وي، ځکه په دې دواړو کارونو کې اخلاص ته نقصان رسیږي او اخلاص شرط دی. او من او ازا کې فرق دا دی چې چاله صدقه ورکړي او هغه کس ته او نور خلکو ته د هغې ذکر کړي نو دا من دی، زباتنه ده. زباتنه چې چاله د صدقه ورکړله بیا هغه ته هغه بیانې او یا نورو خلکو ته بیانې چې داسې مې وکړه او داسې مې وکړه، او چې په هغه باندې ځان غټ ګڼي، لویي پې کوي او دغه شان د هغه نه خدمتونه اخلي، نو دا بیا ازاد تکلیف دی. نو الله تبارک وتعالی فرمایي الذین هغه کسان ينفقون اموالهم چې لګوي خپلو مالونو لره فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې، ثم لا یتبعون بیا نه ورپسې کوي ما انفقو په هغه څه پسې چې دوی لګولی دي، منن څه زباتنه څه احسان، منن څه زباتل یا منن څه احسان، ولا اذن او نه څه ضرر، لهم د دیو دپاره اجرهم ثواب د دیو دی عند ربهم پنیز د رب د دیو باندې، ولا خوف علیهم او نه به یې څه یره په دیو باندې، ولا هم یحزنون او نه به دیو غمجن شي. قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى. وس دا بل آیات دی، آیت نمبر 263 او په دې کې نقصان د اذى ذکر کوي الله رب العالمین. نقصان د تکلیف ذکر کوي چې چله تکلیف ورکول په مقابله د خو اخلاقو کې. قول معروف یعنی ګوره سوالګر دی هغه ته نرمه خبره کول، په عذر پیش کولو سره چېره اوس را سر نشته بیا به دله درکمه، سوالګر به راټې نه. او کله چې هغه په سوال کې سخت لهجه استعمال کی، تا خفه کی، تا له غصه درولي، نو مغفرتون بیا هغه ته بخشش کول، مغفرت ورته کول، هغه ته بخښنه کول. اگر چې صدقه نه ورکې خو د
هغه صدقې نه دا افضل دی او غوره دی چې هغه سره منی زباتنی او دارنګې هغه له تکلیف ورکولی. نو د تکلیف ورکولو نه ځان وساته، دارنګې د احسان زباتلو نه ځان وساته. اگر چې صدقه نه ورکې نو دا ستا لپاره بهتره ده، غوره ده. او الله تبارک وتعالی په صفتونو کې دلته یو ذکر کیږي غنی والله غنی. نو غنی یعنی الله تعالی خو انفاق صدقه د ځان دپاره نه غواړي. الله غنی دی، بې پروا دی، بلکې په دې کې ستاسو پیدا ده. الله رب العالمین تاسو له په دې باندې پیدا درکوي. نو الله رب العالمین فرمایي قول معروف، خبره نرمه خبره یا قول معروف ښه خبره، و مغفرة او معافی کول بخنه کول خیر ډیر ښه دي، من صدقه د هغه صدقې او د هغه خیرات نه یتبعها اذی چې ورپسې کېږي په هغې پسې تکلیف. خفه هغه او خفه کول کې نو د هغه تکلیف رسونکي صدقې نه دا غوره ده چې هغه ته ښه خبره وکړي، هغه لپاره بخښنه وغواړي چې الله دې وبخښه نشته را سره بیا به درله درکمه، او الله دې تاله هم درکړي او ماله دې هم الله راکړي. نو داسې خبرې کول. والله غنی، الله تعالی بې حاجته دی، حلیم او الله تعالی صبر کوونکی دی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.